بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ دا ذکر کوو چې آیا د انسانانو او د جناتو په منځ کې نکاح کول ممکن دي او کنه دي، یعنی مطلب د هغو په منځ کې واده کیدای شي او کنه شي کیدای، او د هغې په باره کې به په اخره کې یوه واقعه ذکر کوو. نو امام سیوطي رحمت الله علیه د سلفو داسې ډېر واقعات نقل کړي دي چې هغو نه دا معلومیږي چې د انسان او د جناتو په منځ کې دا واده کول ممکن دی او کیدای شي. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپل کتاب مجموع الفتاوا کې لیکي چې کله کله انسان او جنات په خپل منځ کې دا نکاح کوي او د دې نکاح نه د هغوی اولاد هم پیدا کیږي، یعنی مطلب دو چې کوم واده وکړي نو د دغه نکاح نه د هغو اولاد هم پیدا کیږي. او د دې خبرې په تایید کې دا آیات پیش کړی دی وشارکهم فی الاموال والاولاد. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی وی چې کله یو سړی مسلمان د خپل بیبي سره هم بستری کوي او بسم الله ونه وایي نو شیطان دغه د بیبي سره جما کوي. نو د دینه خدا معلومه شوه چې جنات د ښځو سره جما کولی شي، همدارنګې انسان د ښځې پیرې سره د جنس ښځې جنس سره دا څه کولی شي جما کولی شي، کوروالی ورسره کولی شي. همدارنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی که یو سړی د خپل بیبي سره په حالات هیڅ کې هم بستری وکي نو شیطان دغه بیبي سره په جما کولو کې سبقت کوي، یعنی مطلب دا چې کله ته هم بستری کې په حالت د هیڅ کې د خپل ښځې سره نو د شیطان ستانه په جما کولو کې مخکې کیږي، هغه ستانه مخکې کوروالی کوي او هغه سره جما وکي. او د دینه چې کوم اولاد پیدا شي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي وی دا اولاد چې کوم دی دا هجراګان اکثر. نو د دینه دا معلومه شوه چې دا هجراګان کم خونسا مشکل دي، د اوسني هجراګان نه، د ځنې چې هغو ځان په زور اجرا کړی د ستنو په هغه سره یا په نورو طریقو سره، هغه اجرا چې کومو ته شریعت ته اجرا ویلی دي، اصطلاح د شریعت کې چې کوم دی اجرا هغه ته ویلی شي چې د هغه د نارینه اندام مخصوصه هم وي او د ښځې چې کوم مخکینی اندام مخصوصه دی دا یې هم وي، یعنی مطلب دواړه آلې د ده موجود وي نو دې ته اجرا ویلی شي. نو ابن عباس فرمایي دا اجراګان اکثر د چا اولاد دي؟ دا د جناتو اولاد دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا د جناتو سره د واده کولو نه منع فرمایلی ده. همدارنګه د فقهای کرامو په نسبت باندې د انسانانو او د جناتو په خپل منځ کې نکاح کول دا نه دی جایز او نه دی صحیح. همدارنګه تابعین هم په دې باندې کول کړی چې د جناتو او د انسانانو په خپل منځ کې نکاح کول دا مکروه دی، نه دی صحیح. او د دې په باره کې ګڼ واقعات شته دی چې د انسانانو د جناتو سره واده شوی دی. خو زه به تاسو ته یوه واقعه نقل کوم چې په هغه واقعه کې راځي ابو یوسف سروجي ته منسوب د هغه دا واقعه نقل کوي چې په مدینه کې یو سړی و، هغه خواله یوه ښځه راله او د ښځې د سړي ته وویل چې تاسو سره نږدې مونږ پړاو اچولی دی، یعنی تاسو سره نږدې مونږ اوس اوسېږو پړاو م اچولی دی، نو ته داسې چل وکړه چې ته زما سره واده وکړه. نو هغه سړي ورته ویل راځه واده به وکړو. نو چې کله یې واده وکړو نو دا ښځه به د سړي خواله د شپې راتله، روزانه به راتله، د شپې به راتله دا ښځه. خو څه وخت بعد دا ښځه راله او د سړي ته یې وویل وخت تېرېدو سره چې مونږ د دې ځای نه ځو او د دې ځای کې نور نه پاتې کېږو، ته داسې چل وکړه چې ما له طلاق راکړه. نو د سړي د ښځې له طلاق ورکړ. نو څه وخت بعد دا سړی په مدینه کې په یوه لاره باندې تېرېدو، نو په دې لاره کې همدغه ښځه ولده چې ده ورسره مخکې نکاح کړې وه، نکاح یې ورسره تړلې وه. نو ده دا ښځه ولده نو د ښځې خوراک کوو د کومه د بورو نه چې کوم دی هغه غورځېدلې وه د غلا او جوار او غنم، نو د ښځې دا خوړل. نو دا سړی پرې راغی ورته وویل چې آیا تا ته دا شی نه خوښ دي چې ته دا خورې؟ نو هغه ښځې وویل او حیرانه غوندې شوه وي تا زه ولیدم چې ما دا خوراک و. سړي ورته ویل او نو د ښځې په دې سر باندې لاس کېښودو او د یوه سترګه یې راوچته کړه. نو سړي ته یې وویل چې تا ما ته په کومه سترګه باندې کتلی دي؟ نو سړي ورته اشاره وکړه وي ما په دې سترګه یا یې ګڅه سترګه یاده کړه یا یې ښې سترګه یاده کړه، خو سترګې ته اشاره وکړه وي ما تا ته په دې سترګه باندې کتلی دي. نو د ښځې داسې چل وکړو چې د خپله ګوته یې د سړي هغه سترګې ته ونیوه چې په کمې سره یې د ښځې ته کتلي وو. نو د ښځې
دا ګوته چې د سړي سترګې ته ونیوه نو د سړي د سترګه وشلېده وچوېده او وبهېده روانه شوه، یعنې مطلب ختم شوه.